هغه د عمل سره تعلق ساتي او هغه آداب د علم تفسیر او آداب د علم او باطنی د هغې طهارت او پاکي درېیم د هغې نه قرآن مجید کې تدبر او تفکر کول صحیح عقاید ساتل او د باطل او عقاید نه ځان بچ کول پنځم د هغې نه چې کوم سبق موږ ووایو د هغې ځان سره تکرار کول شپږم د بخل کنجوستیا نه ځان بچ کول شایخو اساتذو د هغې ادب کول اتم ځان چې د ډېر خوراک نه او د ډېر خوب نه ساتل او نهم نیک صحبت او د بد صحبت نه ځان ساتل او لسم شکر او په تکالیفو باندې او په عباداتو باندې په سبق باندې صبر کول دا لس خبرې وي چې دا زمونږ شیوخ اساتذه ذکر کوي په آدابو کې ورپسې فصل قرآن مجید موضوع د قرآن مجید غرض و غایت او د قرآن مجید فضیلت علماء فرمائی د یو څیز تعریف دا ځکه لازم دی که تا سره د یو څیز تعریف او پہچان نی نو ته به طالب د اوس هغوی چېرته ورشم دې غاړې ته ورشم دلته و کونډې ته ورشم شاه منصور ته ورشم مرغوز ته اوس د سره د هغه ځای پہچان نشته دی نو دې طالب د مجهول څیز دی چې د هغې پته نه لګي هیڅ فایده درته نه ملاویږي لہذا د ټول نه اول چې موږ قرآن مجید وپېژنو د قرآن مجید تعریف څه دی دویم د قرآن مجید موضوع دا مقصود او موضوع دا څه شی دی او دریم څیز هغه ضرورت د غایې هغه پکار دی ضرورت د غایې هغه د ټولو لومبی رونو قرآن مجید دا لفظ د قرآن دا مصدر دی په وزن د فعلان باندې او دا قاعده ده چې کله مصدر چې کوم دی د استعمال په خپله معنا کې متعذر شي نو د ضرورت کېږي مجازي معنی ته نو یا دې په معنا د اسم فاعل شي یا دې په معنا د اسم مفعول شي اوس دې ځای کې هم دا قرآن مجید یا مبنی للفاعل لے یا مبنی للمفعول لے نو علماء وی دیدہ ہے کہ دا مبنی للمفعول لے خو بیا د دې قرآن مجید اصل ماده څه ده نو په دې کې د علماو 15 اقوال دي لومبی قول دا دی چې دا قرآن مجید دا د قرآن دا لفظ دا د قرأ نه دی او قرأ په معنی د لستو دی او قرآن مجید تا بیا قرآن مجید ځکه وی چې په تمام کائنات او په دنیا کې د ټول نه سیوا چې کتاب لسته شي هغه دا قرآن مجید دی
دویم د محموز نه دی بلکې غیر محموز دی او د اصل معنی کرنه یا کرونو ده او د قرنه یا کرونو قرآنن معنی ده پیوسته کیدل عرب وی کرنت الشیء بالشیء ما یو سیز بل سیز سره پیوست کو اے جماعتو نو بیا قرآن مجید ته قرآن مجید ځکه وی چې د دې آیاتونه د دې سورتونه د دې مضامین دا یو بل سره چې دی نو هغه پیوستی دریم کول دی کې د امام زجاج دی امام زجاج رحمت الله علیه وی چې دا قرآن مجید دا خو معمود اللام د دې د قرأ نه دی خو د قرأ معنا لستل نه دی د قرأ معنا دا جمع کول عرب وی قرأت الماء فی الحوض ما اوب په حوض کې راجمع کړي نو قرآن مجید ته بیا قرآن مجید ځکه وی چې دې کې د تمام عالم خیر راجمع دی ټول مضامین راجمع دي سلورم کول فکی دا د امام فرا دی امام فرا وی چې د قرا دی خو د قرائن نه دی کرینه مشابهت او قرآن مجید ته بیا قرآن ځکه وی چې د دې مضامین یو بل سره مشابه دي او پنځم قول دا دی چې دا قرآن دا لفظ داړو د سنه مشتق نه دی دا علم براسیه دی څنګه چې تورات انجیل زبور دادی دقه رنګ دا قرآن د قرآن مجید د پاره علم دی او دا کول د امام اعظم امام شافعی رحمت الله علیه دی نو د قرآن مجید په لفظ کې دا 15 اقوال دي بیا چې ده د قرآن مجید معنی اصطلاحی څه ده نو معنی اصطلاحی علماء د اصول ذکر کوي چې هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف والمنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه چې قرآن مجید دا عظیم الشان کتاب دی چې دا نازل دی د الله د جانب نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او المکتوب دا لیکل شوی دی فی المصاحف په مصاحفو کې والمنقول عنه نقلا متواترا او دې منقول دی د نبی علیہ السلام نه فنقل متواتر سره نقل تواتر د تواتر سلور اقسام بملګرو ویلی خودی کی دا تواتر مطلب دا دی چې دا قرآن مجید په هر زمانه کې دومره ډیرو خلکو بیان کړی دی دومره ډیرو خلکو بیان کړی دی چې هغه معنی ته دروغ ټاپه نشي لګولی او هغه خبره کې د دروغ وهم هم نشي راتلی قرآن مجید دا سے متواتر را روان دے دا مشہور د اصولین و تعریف دے زمان سید الطائفہ شیخ الشیخ حضرت العلامہ عبدالحادی شاہ منصوری نور اللہ مرکدہ چاہتا جا اللہ تعالی دا قرآن مجید پا علومو کی علوی مقام ورکڑو او دی وقت کې دا څومره مفسرین حضرات دورې پڑھاوي د دای دا څومره نکات چي دي دا ټول نکات چې تو وګوري نو د دې منبع دا چې د شاه منصور بابا جی دي اصل منبع دا بابا جی رحمت الله علیه نو
د بابا جی رحمت الله علیه په تفسیر کې ځان له اوزو کو دوش په تکالا 114 سال عمر په دوش په تو کالو کې هغه خالد دوش په تکالا د قران مجید درس کړو دوره تفسیر پڑھاو کړو یو ځان الله یو مهارت ورکړو حضرت دادا حضرت تعریف د اول چانه دی راځته بابا جی رحمت الله علیه بوي چې ټول نه بهترین تعریف او تشریح د کول هغه چې قائل د خپل کول په خپل تشریح وکړي وی د قران مجید د ټول نه بهترین تعریف د هغه دی چې الله جل شانو په خپل د قران مجید کوم تعریف کړی دی الله جل شانو د قران مجید تعریف د سوره صاد آیات نمبر 29 راوبا سي سوره صاد د رښتمه سپاره ده کنه درویشتما سپارہ آیات نمبر 29 کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب اس دے آیات تا گورے کتاب اللہ وی عظیم الشان کتاب دے انزلناہو ولی عظیم الشان دے اللہ وی مانا دل کر دے الے کا پیغمبر تاتا میں نازل کر دے مبارکن کثیر الخیر دے کثیر النبع دے لیدبروا آیاته نو حضرت فرمائی چی کتاب گورا پا تعریف کی جنسی و فصلی نو کتاب دا پا منزلی دا جنس تے ٹھیک ہے ہر کتاب شامل شو کہ سماوی دی و کہ عارضی دی کہ انسان لکلی دی و کہ دا اللہ کلام دے کہ دا سکول کتاب دے غم کتاب دے نڑم بے فصل راغے انزلناہو چھ ما نازل کرے دے اللہ وی نو انزلناہو سرا سمرا عرضی کتابو نچدی دے خلقو لکلی شوی دے انسانانو اغتی ہوتا صرف دا اللہ کتابو نا پاتے شو صحائب پاتے شو تورات انجیل پاتے شو دویم فصل راڑی الے کا پیغمبرہ چھ پتا میں کم کتابوں نے نازل کتاب نازل کر دے نچ الے کہوی نو تورات انجیل زبور داود داتی ہوا تھا اللہ وی کتاب عظیم الشان کتاب دے وی دا تنوین دا پار دا تعظیم دے دا کتاب دا دیر عظیم کتاب دے ولی عظیم کتاب دے دا دی عظمت دا دے چی دا کتاب را گئے دا دنیا سمرا کتابو نشاعت چی دی اگے منسوخ کرد رومی وی یتیم کے نا کرد قرآن درست یتیم کے نا کرد قرآن درست کتب خان ہے چند ملت بچست آغا در یتیم رسول اللہ را گئے او دا سی کتاب راڑا چی دا دنیا ٹول کتابونا آگئی منسوخ بس آگا موعد آگئی ضرورت نشتا دے یو ظل دو جہان سردار آقای نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رالو او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تورات پانے لستے حضرت عمر سے نبی علیہ السلام تا خیال لو دا دو جہان سردار چکل بڑیر غصہ شو دا مخ بے تک سور شو نبی علیہ السلام دیر دا غصینا مخ مبارک سور شو حضرت بکر صدیق سے بوتا قتل حضرت عمر سے بوتا خیال لو عنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عمر سے بتوی سکولت امو کا موردی بورا شا تو رسول اللہ تنور رسول اللہ خپا کی غصہ کی
چې نبی علیہ السلام ته وکتل زری رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی سپیروی د رسول الله وسه ختم شو. علی کل حال دا عظیم شان کتاب دی ټول کتابونه منسوخ کړ. دا ځکه عظیم شان دی چې فیها کتب قیمه. په دې قرآن مجید کې یو خو معنا دار چې دې کې احکام معتدل دي. دویم دار چې فیها په دې قرآن مجید کې شاتنی څومره کتابونه چې دي دا غي مضامین موجود دي. کتاب عظیم شان کتاب ذکر دے نور څومره کتابونه چو هغه کتابونه معجزه نه وا. دا د رسول الله معجزه ده او کاغه معجزې وي نو هغه وقتی معجزې وي او د نبی علیہ السلام دا معجزه دا دائمی معجزه ده. نور کتابونه چې هغه یو علاقې سره یو زمانه سره یو وخت سره خاصو. خود نبی علیہ السلام شاندار دا قرآن مجید دا اللہ تعالی آفاقی و عالمگیر کتاب وګرځو. دا تمام عالم د پاره ده. انزلناه اللہ جل شانو ما نازل کړه ده. انزلناه ګره په قرآن مجید کې د الله جل شانه د پاره چې کوم صيغه استعماليږي د نحنو او د نا نو متکلم د جمع ده کنه. خدا الله جل شانه سره معنا د وحدت او د توحید خوان کوي. لہذا موږ به هر ځای کې چې کوم ځای کې صيغه الله ترازی نو موږ به د توحید معنا کو. انزلناه موږ نه ما نازل کړه ده الیکا پیغمبر تا ته می نازل کړه ده. نو په پارسای کې وای شاها بشاها میں دهن باچاهان سره خبرې کوي. کلام الملوکی ملوک الکلام د باچاهانو خبرې دا د خبرو باچاوي نو د الله کلام دی نو خود باچا دی د ټولو کلامونو او رسول الله ته را لېږلی دی. بل په واسطه د جبرائیل امین راغلی دی نو په فرشتو کې د ټول نه اوچته دا جبرائیل علیه السلام دی. په ښارونو کې د ټول نه اوچت ښار دا چې دی نو خانه کعبه ده مکه شریف او مدینه منوره ده. په دې دواړو ښارونو کې راغلی دی. په ایامو کې په شپو او په ورځو په میاشتو کې د ټول نه اوچت میاشت دا د رمضان ده. په رمضان کې نازل شوی دی. په شپو کې د ټول نه اوچته شپه دا د لیلة القدر ده. په لیلة القدر کې راغلی دی. دا د قرآن مجید عظمتونه دي ټول ښه. بیا فرمای مبارکن دا کتاب دا برکت ورکون برکت ناک تے دا لازمی مانا شو برکت والا دے. امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ دا لازمی باب با متعدی اگرزو مبارکن مبارک تے ہر آغا چالا برکت ورگئی چھ دی سر تعلق تے کدے دی کاری سیب دے کدے دی حافظ سیب دے کدے دی خادم دے کدے دی عالم دے کدے دی عامل دے آغای تا قرآن مجید برکت ورگئی لیدبروا آیاته صلی راغلے دے دپار دے جی دا خلق تدبر کی فکر و سوچ کی دا قرآن مجید پا آیاتونو کے نوچے دا قرآن مجید پا آیاتونو کے سوچ کے نوئی فکر آباشت کے بخشاید رہی را آباشت کے پیشارت شہی فکر آگا دے چے تا تا سملار ہو خی او سملار آگا دا
چې تا خدای سره ملاو کی. رونو یو خبره به یاد ساتئ، دا د ذوق ذوقه پورې کاری. حکیم الامت مجدد ملت شاه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې هر عالم هر علمی شخصیت ته علمی اشکالات راځي، او د علمی اشکالات دا په دو کتابونو کې په یو کتاب باندې حل کیږي. د چا اشکالات دا د مولانا رومی په مثنوی باندې حل کیږي، او د چا اشکالات چې دا د مزاج خبرې چې چا سره مزاج ډېر لګي دا په شیخ سعدی رحمت الله علیه باندې ختمیږي. لہذا او تاسو ته پته زمون اکابر با مولانا نوتی صاحب رحمت الله ټول اکابر هغه به د مثنوی باقاعده درس کولو د مولانا رومی مثنوی. نو دا د پارسای چونکه زمونږ نصاب نه خو پارسی ډېره کمه شوه، نشته په نظام نشته حساب ده. نو سناس ذوق عالم طالب لدا پکار ده چې د پارسای سناس ذوقي او د قرآن مجید د تشریح دپاره ډېر ځایونه داسې راځي ورته ښه ډېر واغو. د مولانا رومي رحمه الله هغه چې څنګه د قرآن مجید د آیاتونو تشریح کوي، شیخ سعدی رحمت الله علیه چې څنګه تشریح کوي، نو سړی په هغه ځای باندې زړه یې هش هش پاتې شي. نو سناسبه دا آیات سره لګېدلي اشعار چې کومي نو دا به یادوي، خو دا رسو سړي ته بیا ډېره فایده ورکوي، اوس سړي ته پته نه لګي. هسې نه چې تاسو وایي بس شپیلي ووایه تېر شي، تېرېدو ته یې مه پرېږدئ. خیر دی که کوم تاسو نه پاتې شي ما ته بیا وروسته ووایي، زه بیا درته بیا ولیکم، زه بیا ته په خپله ولیکم. ښه خو دا ورسره یاد کړئ. لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، او د پاره د دې چې نصیحت والی د دې نه اولو الالباب خاوندان د عقل. نو دا د قرآن مجید تعریف شو، یو چې دنو د قرآن مجید تعریف چې خپل، او بل د قرآن مجید هغه تعریف چې هغه قرآن مجید په خپله کړی دی. بیا وروڼو د قرآن مجید موضوع څه ده؟ د قرآن مجید موضوع یعنی قرآن مجید کم سیز سره بحث کوي، د قرآن مجید مقصود سره په دې کې. نو بعض علما وایي د قرآن مجید موضوع دا انسان دی، او دا غي استدلال د اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. چې مقصود دغلته انسان دی، مقصود دغلته مکلف انسان دی. نو انسان بیا دو قسمه دی، یو عاصی او باغی دی، یو هغه چې تابعدار دی. خدا انسان دا به سره وایي چې من حیث انه مکلف. د قرآن مجید موضوع انسان دا، خو په دې اعتبار باندې چې دا انسان دی مکلف دی، ځکه چې د علم طب د میډیکل د دې موضوع انسان دی. د انسان بدن سره ډاکټران ټول بحث کوي، خو هغه من حیث الصحة والمرض دی، او دا چې دی من حیث انه مکلفن دی. نو بعض حضرات وایي چې د قرآن مجید موضوع دا انسان، بعض حضرات وایي چې د قرآن مجید موضوع دا جهاد دی، او دا امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی رحمه الله تدا کول چې د نور منسوب دی. خو او سړی چې کله قرآن مجید وي تاسو ته به اندازه ولګي دا ړومبنی خصوصا دا 10-12 سپاري نه دي، او په دې کې مضمون د جهاد ډېر غالب چلیږي. دا ټول بقره زه ورته په یو انداز کې ووایم نو هغه انداز به درته اندازه ولګي دا ټول جهاد سره لګي. که بقرې کې دا د نکاح احکام راځي، دا د طلاق احکام، دا ټول جهاد سره لګي. که د حج راځي نو چونکې ګوره
اولا ته جهاد دی دا نه شروع کی اول روزه ذکر کړي نو روزه دا ټریننګ دی د پاره د جهاد حلال خوراک ذکر کړي نو دا ټریننګ دی نو بیا حج ذکر کړي نو حج بین الاقوامی کانفرنس ته اجتماع نو الته ورشي اندازه ولګو چې د مجاهدینو کم ځای ضرورت دی نو بیا چې جهاد ته ورشي نو پای کې چرته تا سره باندې راشي نو سره نکاح کیږي نکیږي دا ټول خبرې هغه سره لګي دي دغه سه هر صورت کې دا مضمون هم دغه سه تړلې چې جوړه اده مزاج خبره فعلى كل حال دا کول راجح نه دی قرآن مجید صرف د جهاد خبره نه کوي زمون شيوخ متا طویل دو منهج دي د تفسیر یو منهج د حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه دی یو منهج د شیخ التفسیر مولانا لاہوری صاحب دی نو دا حضرت شیخ صفدر صاحب رحمه الله شاه منصور بابا جی دا ټول حضرات د مولانا حسین علی صاحب شاګردان دي او د دې حضرات او د اکثر علماو دا غي قول لاره چې د قران مجید موضوع د توحید دی د الله جل شانه وحدت بس جس په کائنات کې یو د الله ذات دی یقیدانم دری عالم کے لا معبود الا ہو لا مقصود بالکونین لا مطلوب الا ہو بس یو دا اللہ ذات اور ټول قرآن مجید دا توحید دا اثبات دا پار راضی او پدې باندې مضبوط دلائل لی یا ایو الناس صعبدو اے وحدو دا اللہ توحید قبول کی بل آیات دا سورہ انعام آیات نمبر 106 اتبع ما اوحی الیک من ربک پیغمبرا تابعداریو کا دا آغا وحی چه تا تکولش دا اللہ دا جانب نا دا قرآن مجید صد پارا لا الہ الا ہو چی نشتے دا لائق دا عبادت مگر سوکتے یو دا اللہ ذات تے نو دا توحید شو دارنگی دا سورہ ابراہیم دا اوالدان سروالی سورہ ابراہیم آیات نمبر 52 پاگی کہ اللہ حاضا بلاع للناس دا قرآن شریف دا بیان کافی شاپی دا پار دا خلقو دا پار دا سو لینذرو بیہی چی دا اویرو لشی پدی سرا ولیعلمو انما هو الہ واحد دا قرآن مجید دی دا پار راغل رے وہ چی دا پوجی پدی خبر مانے چی هو الہ واحد اللہ یو ذات تے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ پا مرکات کے جل نمبر 2 و صفحہ نمبر 168 کے فرمائی 6 ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید قرآن مجید نے نازل کرے شے مگر دا پار دا سو دا تقریر دا توحید دا پارا وہ دارنگی آگئی شرد مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فقہ اکبر مانے چہ دا امام سے کتاب دے دی پہ بیا شرح کرے دا عقائد کتاب دے چہ فالقرآن کلو فی التوحید قرآن مجید ٹول تا پا مرکات کم دا عبارت ہے فی التوحید و حقوق عالی و صنائم و پیشان ضم شرک و حقوق عالی و جزائم چہ قرآن مجید دا نازل لے پسو کی توحید او حقوق دا اہل دا توحید او صنع تعریف دا گئی او پشان دا زم دا مشرکی حقوق دا عین سر دا نافرمانی دا اہل دا او دا جزا دا گئی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا مدارج السالکین جل نمبر 3 صفحہ نمبر 450 کی ہوئی کہ اِنَّا كُلَّ آیت فی القرآن فہی متضمنۃ للتوحید شاہدۃ به داعیۃ الیہ کہ قرآن مجید دا ټول متضمن دے ستا توحید تا او مضمون دا توحید تا بیا راځي دا قرآن مجید غرض او غایت دا سشے دے نو غرض و غایت دا قرآن مجید دا حصول سعادت دا دارینو دے چھ قرآن مجید ہوا ہے انو دا دنیا و دا آخرت دا دوارو کامیابی دا سورہ طه
آیات نمبر 123 کہ اللہ فرمائے اما یأتینکم منی ہدا فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا. اللہ جل شانہ فرمائی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ کچر راشتا سرزماد جانبنا ہدن سراسر ہدایت نفمن تبع ہدایا نو چاچ زماد دے ہدایت دا قرآن مجید تابداری اکڑا نو دا قرآن مجید تابداری اکڑا نو فائدہ بہت سملاوی گی فلا یزلو نو علماء وی مفسرین اے فلا یزلو فی الدنیا دے با نہ گمراہ کی گی پا دنیا کے ولا یشقا او نہ بدے بدبخت کی گی پا آخرت کے نہ سعادت دا دارے نہ شکانا دا دنیا کامیابی شوا او دا آخرت کامیابی شوا. دارون دا دیکھ نور خبریم دی خدا دری بنیادی دی موضوع تعریف غرض و غایت. اس بل عنوان دا قرآن مجید اسماء گورا کثرت دا اسماء دا دلالت کئی پا شرافت دا مسمع بانے. یو سڑی کنا نو آغا تخلق وی قاری سے مفتی سے مولانا سے حافظ سے نو یو کستے سو کو تا قاری سے وی سو کو تا مفتی سے وی سو کو تا مولانا سے وی نو دا دا دیر اسماء دا پس دلالت کئی پا شرافت دلالت کئی. اس قرآن مجید اسماء دا سور دی نورنو پا دے معنی علماء مستقل کتابوں نے لکلی دی. علامہ بونی رحمت اللہ علیہ کتاب دے دمر کتاب دے غٹ الہدا والبیان فی اسماء القرآن. اور زمان دے اکابرو دی علمی ذوق تا سڑے حریان شی دا الہدا والبیان فی اسماء القرآن دا استاد محترم شیخ العربی والعجم ڈاکٹر سید شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ چیدن دا شاہ منصور باباجی رحمت اللہ علیہ تا پا تخفہ کرا لے گلے دے او پاگی مانے تاریخ لکلے دے 1405 او دا دین پس باباجی کال نیم پس وفات شوے دے او دا کتاب خالص دا قرآن مجید پا اسماء مانے دور کتاب ہے دور غٹ کتاب ہے. دا غٹین دا بابا جی رحمت اللہ علیہ عمر پا تفسیر کی دمرہ لوئی مہارت عمر دا 110 سال سر خواہشا کی جوری او دمرہ دے حضرات دا مطالع ذوق چاہا کتاب بابا جی رحمت اللہ علیہ من وعن دول کا تلے دے. بابا جی رحمت اللہ علیہ کتابوں نے چھے دا غید اللہ سنوتی ہو گورے دا غید علامت دائی چھے کم زائی گورے اگر نخا کئی ہو چھے کم قول راجی ہی نو آئیتا راجیخ لگی چھے کم مرجوح ہی آئیتا مرجوح لگی. دا منگ دورہ تفسیر کے ناس تو نو پا مقدمہ کی شروع کے سابق سے دامت برکاتو ما کتاب را کتاب را نو وزر خواہ کے ما واغستا چھے ما پاگی داؤں کا تزا حق علیان پاتا چھے ما یا اللہ کہ منگتا اسی اسڑے کتاب را کی جدا صرف قرآن مجید پا اسماء مانے 400-500 منو تش پا اسماء مانے دور اگر کتاب سے لگو سبل سے مطالبہ کو وہ آغا حضرات دمرہ دا غید مطالعہ زو. علا کل حال پا دے فن مانے علماء مستقل کتابوں نے لکلی دی او دا یو دا تما یاد کا علامہ بونی مشہور دے دا الہدا والبیان فی اسماء القرآن دے. امام راضی رحمت اللہ علیہ دا قرآن شریف 32 نمونہ ذکر کری. قاضی ابو المعالی دیوئی دا قرآن مجید 55 نمونہ دی. بعض علماء وی دا قرآن مجید دا سلویخ نمونہ دی. زمان دی محلہ کی یو دیر لی شخصیت پاتے شوے حضرت مولانا سید امیر شاہ سے نور اللہ مرکدو دے محلے دلتا تقریباً 40-50 سال امام ہو دیر لی شخصیت تو اللہ دے مرکد منور محتر کی. وہ دید بابا جی رحمت اللہ علیہ دورہ تفسیر دورہ حدیث دا پسن 1956-55 کے ویلو نما چکل پشاہ منصور مدرسے معنی کتاب لکھو
نو پاغي کې جما کوم مواد راغونډول پاغي کې ما د دې سند هم چاپ کړی دی د باباجي د لاسو سند دی مولانا امیر شاه صاحب ته ورکړی نو د دې مکتوبات ماته ملو شو نو په سن 56 کې د باباجي نه دورا وکړي او هغه مقدمه یې لیکلې و نو په هغه کې د باباجي رحمت الله علیه نه چې د قران مجید کوم اسماء لیکلي نو هغه شپېته دي بیا ما په علوم القرآن نور کتابونه په ما قتل نو دا دې کتاب کې البرهان فی اصول القرآن کې د قرآن مجید چې کوم اسماء دي نو دا یو کم او یا مالی کلی دي خو زموږ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے دامت برکاتهم دا غي دا کتاب علوم القرآن دا طالبان ټول وګوري دا ډېر قیمتي کتاب دی د علوم القرآن په باب کې یو بحر دی دا کتاب تاسو بهاریان شي تاسو چې دا وګورئ تاسو ته به اندازه ولګي چې د شیخ صاحب په قرآن مجید باندې سوره مطالعه چې کتاب وګورئ علوم القرآن اله به پته لګي ٹھیک ته شیخ صاحب دوره تفسیر نه پڑھاوي او چې تاسو یو وګورئ نو بیا به اندازه ولګي نو حضرت وایي چې د قرآن مجید اصل اسما دا پنځه دي القرآن الکتاب التنزیل الذکر او الفرقان دا پنځه اصل نمونه دي د قرآن مجید الکتاب القرآن الذکر او التنزیل او الفرقان شیخ الاسلام سے وہی دا باقی ټول قرآن مجید صفات دي دا صفتی اسماء دي اصل نمونه دا پنځه دي په هغې کې زر ته داسې یو لږ داسې یو څو دغه وام لکه قرآن مجید یو نوم مصدق دی د قرآن مجید کې یو ځای کې الله قرآن مجید ته مصدق ویلی دي وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم بیا با آیاتونو تشریح نه کوم دا خو بیا ټیم ډیر لګي قرآن مجید یو آیات کې الله تعالی قرآن مجید ته حبل الله ویلی دي واعتصموا بحبل الله دارنګه قرآن مجید ته یو آیات کې الله تعالی منادا ویلی دي اننا سمعنا منادی ینادی للایمان یو آیات کې وتا الله تعالی ایمان ویلی دي ینادی للایمان دا آیات میں ته وي په یو آیات کې وتا الله تعالی برهان ویلی دي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وسماه مهيمن مرة واحدة قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وسماه مفصل مرة واحدة هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ذكرنگي فيو آيات کو حجت الله بالغ الله ویلی کل فلله الحجة البالغة فیو آیات کې وته الله تعالی بینه ویلی دي فقط جاءکم بینه من ربکم فیو آیات کې وته الله تعالی تبیان ویلی دي ونزلنا علیک الكتاب تبیانا لكل شیء فیو آیات کې وته الله تعالی قیم ویلی دي قیما لینذر باسا شدیدا فیو آیات کې وته الله تعالی زبور ویلی دي ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر فیو آیات کې وته الله تعالی متشابه ویلی دي دا چې راځي نو دا په یو آیات کې چې سور بعضې دي مثلا مبارک ته کتاب انزلناه الیک مبارک منگوي نو فی 4 مرات سلور پیر الله قرآن مجید کې دیتا چې دن مبارک ویلی دي نعمت الله قال تعالی فاصبحتم بنعمته نو قرآن مجید تعالی په شپږو آیاتونو کې نعمت ویلی دي علی کل حال کوم ملګری طالبان دا بیا ګوري نو دا دغه دی کتاب کې البرهان فی اصول القرآن کې شته او چې چاته ملاویږي نو د شیخ صابونی رحمت الله علیه الهدى والبیان فی اسماء القرآن خو پاږي کې یو کم او یا نه دي دا خو چې ما مختلفو کتابونو راوچت کړ نو چا یو ذکر کړی دی چا بل ذکر کړی هغه ټول چې یو ځای کې نو د هغې نه تقریبا یو کم او یا دا جوړېږي
ورپسې عنوان رونو مختصرا هغه د قرآن مجید فضائل دي. د قرآن مجید فضائل په هغې باندې خو قرآن مجید کې ډېر آیاتونه دي، ډېر احادیث دي، خو صرف د فضیلت دپاره به موږ یو څو دلته مخې ته کیږو. د ټول نه لومبې د سورې بقرې لومبې آیات تاسو وګورئ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم اللہ د دې په معنا باندې ښه پوهېږي. بعض د حروف مقطعات د ځان نه مستقل بحث دی، دا به زه اکا ځای کې کوم. ذالک الکتاب تعظیم الشان کتاب لا ریب فیہ، هیڅ شک دی کې نشته دی، جن سے شک نشته دی. هدی للمتقین، دا سراسر ہدایت تے للمتقین د پار د متقیانو. نو ګورا د تمام عالم د پارا د ہدایت سرچشمہ د قرآن مجید دے. بل د سورہ بقرہ آیات نمبر 129 اللہ جل شانہ دغه آیات کې د نبی علیہ السلام ډیوټه ذکر کړي، د پیغمبر ډیوټه ذکر کړي. اللہ فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. ابراہیم علیہ السلام دعا کہ یا اللہ راولی کی پدائی کی رسولا، تنوین دا پارا تاخیر دا اخیری پیغمبر منہم دا دینا اغائی کی بید بار نبنی یتلو علیہم آیات کا لولی با پا اغائی معنی آیاتو نستا. نگورا رونو دا پیغمبر کار نبوت، دا پیغمبر دا بعثت چه کم ڈیوٹائی دی پاگی کہ مرکزی لنبائی ڈیوٹی دی سر چه خلقو تا بسخی دا قرآن مجید آیاتون بخی. لہذا دا کم ملگرے چه لگیا دے پا مکتب کے او دے نورانی قائدہ خی او دے چه دے نو علب باتا سا خی او دے ناظرہ خی، دا د پیغمبر د ډیوټون مرکزی لومبای ډیوټي ده. لہذا کم سړی چې په مکتب کې ناست دی د په کار نبوت باندې لګیا دی او مرکزی کار نبوت دی او ډېر اوچت کار دی. خو چونکې زموږ سسټم الټا دی، منګه دا مکتب دا کار نه دی، د نورانی قاعده ښیي منګ دې ته عوام نه من خواص وتم ډېر پوچت نظر نه ګورو، او بلکې زمون کار الټی هر ځای کې. ګوره موږ ته خپل شیخ الاسلام صاحب یو ځل په درسګاه کې وی چې تاسو ته یو استاد نورانی قاعده خولې ده، الف باتا یې درته خولي دي، تاسو باندې هغه حق ډېر سیوا دی، او که کوم سړي ده د بخاري شریف خولې ده د هغه حق سیوا دی. تاسو وایي د چا حق سیوا دی؟ اسه تاسو کریډټ بیا چاله ډېر ورکوي، موږ خلک کریډټ چاله ډېر ورکوي چې کوم ګوره پیښه دای چې زمونږ موږ مراتبو کې خیال نه ساتو. د بخاري شریف استاد چې کوم دی که نه هغه ته مخامخ 200 300 500 طالبان ناستي، او مثلا زه دوره تفسیر کوم دا ټول ناستي، خو د نورانی قاعدې استاد هغه خالص تاله جدا ټیپ درکوي او هغه تا ته تللو خول هغه بنیاد دی. لہذا د هغه چې څومره حق دی دومره د بل استاد حق ور نه دی ښه، چې د هغه څومره عظمت په کار دی، دا نه چې د نورو د عظمت نه کوي. موږ مراتبو کې الټه چلیږو. ما پرون تاسو ته وی د ټول لومبې حق د استاد حق ډېر دی که د مور او پلار ډېر دی؟ اموري سي او د شیخ د پیر حق ډیر دی او که د استاد حق ډیر دی؟ خدا خبره تاسو ډیر په کولاو سره نه کوئ. ولی و ډیر موږ سره زموږ سره راسي چې استاد معنی اړو چې دی نو ملاویږي او شیخ سره بار وخت په خدمت کې لګیا دی. دا نه دی شیخ خدمت کوي د موږ هغې معنی نه خفه کېږو، خو نه اول حق د مور او پلار دی. نو دې ځای کې ډېر داسې خلک دي چې مور او پلار کمزوري، هغوی ته د خدمت ضرورت دی. سی به دی استادانو له خدمت کوي، د مور او پلار تپوس هم نه کوي. نه، دا خبره غلطه ده.
بل غاړې ته استاد راشي، یو غاړې ته استاد، یو غاړې ته شیخ. یقینو کوي که دی استاد ته هغسې لفټ ورکوي. او شیخ نه بتاوي لکه مسلمانه شیخ څه کړي، شیخ خو تعالی په زړه داسې یو لاس کېښود وایي زه وایم. استاد خو د سره زړه شین کړی دی. نو استاد ته کال هغې ته دا رسې. حکیم علما شاه اشرف علي داني صاحب وایي د مور او پلار مثال داسې دی، دا بلډینګ د بلډینګ عمارت په دې کې دا شګه، دا خښته، دا بنیاد، دا مثال د مور او پلار دی. او دارنګې دا دغه چې کوم دی دا پالستر، دا مثال چې کوم دی دا دغه دی، دا چې دی نو دا د استاد دی. او دا پینټ او دا رنګ نه دی، دا په مقام د شیخ دی. نو چې بنیاد نی نو پالستر به ورکړي، چې پالستر نی نو رنګ به پې ورکړي، که تش هغه دی خواله ورکړه خوند به وکړي. لہذا پیر خو تعالی صرف زینت درکوي، نو ټول سسټم دا څوک برابروي؟ دا خو چې ده نو مور او پلار اول کوي، بیا استاذ کوي. ښه علا کل حال یتلو علیہم آیات که نه په استادانو کې د ټول نه لومبې چې کوم استاذ دی هغه چې دی دغه دی، هغه د هغه حق ډېر دی. ٹھیک تا. دویم نمبر کې وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم ورکوي د کتاب، تعلیم ورکوي د کتاب. نو د پیغمبر دویم کاردار د قرآن مجید درس کوي. والحکمت، حکمتونه، حکم حدیثم راځي، نورم راځي، غذا کې به بیا باس نور کوو. وَيُزَكِّيهِمْ، او تزکیه کوي. دا تزکیه د باطن اصلاح کوي. دا ټول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیوټو کې راځي. انک انت العزیز الحکیم. نو ګوره قرآن مجید د فضائلو نه دا دی چې دا چا کار دی؟ دا د پیغمبر کار دی. نو د قرآن مجید لوستل، د قرآن مجید زده کړه، دا کار پیغمبر دی. ښه دریم آیات د سورہ بقرہ آیات نمبر 226. سورہ بقرہ آیات نمبر 226 اللہ جل شانہ فرمائے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ ورکئی حکمت من یشاء چاہتا چوغاڑی. ومن یؤت الحکمہ، او چاہتا جو ورکڑ شو حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، ودتا اللہ تعالی خیر کثیر ورکو. نو علم تفسیر د قرآن علم دا چې الله تعالی ورکی نو دل الله خیر کثیر ورکو. سلورم نمبر د سورہ آل عمران آیات نمبر 103. سورہ آل عمران آیات نمبر 3 اللہ جل شانہ فرمائے واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا منگولی لگوئی بحبل اللہ، بحبل پر اسائد اللہ تعالی. ابن عباس سے فرمائے حبل اللہ القرآن حبل اللہ المتین، قرآن مجید دا اللہ مضبوط رسائدہ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، او ڈل ڈل مکے گئی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. گورا قرآن مجید دا اللہ مضبوط رسائے دا. پنجم نمبر آیات دا سورہ اعراف 204 نمبر آیات تے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ہر کله چې لستی شي قرآن مجیدو نو فاستمعوا، غوږ کیدئ له هغې ته. وانصتوا، چپ شئ. وانصتوا، چپ شئ. لعلکم ترحمون، د پاره دی چې په تاسو باندې څه وکړی شي؟ رحم وکړی شي. شپږم نمبر آیات د سورہ یونس آیات نمبر 58.
اللہ جل شانہ فرمائے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، قلو اے نبی علیہ السلام بفضل اللہ، بفضل اللہ تعالی، وبرحمتہ، پر رحمت اللہ تعالی، فبذالک فلیفرحوا، بدید دا مومنان خوشحال شی، هو خیر مما یجمعون. فضل اللہ تعالی و برحمتی و رحمت دا اللہ تعالی، دا فضل و دا رحمت اتا تمانی دی. یو پکی دارے چھ فضل اللہ تعالی ایمان دے اور رحمت دا اللہ تعالی قرآن دے. فبذالک فلیفرحوا، بدی ایمان بانے او بدی قرآن بانے دا مومنان دے خوشحال شی. هو خیر مما یجمعون، دا بہتر دے دا آغا سیزنا چھ خلق سے جبا کئی. خلق لگیا دے بینک بیلنس جوڑی، خلق لگیا دے مال دولت را جمع کئی. حضرت علی کرم اللہ وجوہ دیوان علی کی نے فرمائی رضیت قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مالو فإن العلم يفنى عن قريب فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. دا مال و پناکڑی شی ختم بشی، خو دا علم و قرآن و دین دا با ہمیشہ ہمیشہ جواندے بھی. اوم نمبر آیات دا سورہ فاتر، آیات نمبر 29. سورہ فاتر آیات نمبر 29 دوشتم سپاہ. ان الذین یتلون کتاب اللہ، ان الذین بیشکا کسان یتلون جدی تلاوت کئی کتاب اللہ، دا اللہ جل شانہ دا کتاب دا قرآن مجید، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ او دی مسکائی مئی، وَأَنفَقُوا دی مال خرد کے مما دا آغنا رزقناہم چھ مارو ذکر دی لرا ماور کر دی لرا سرن پپٹا وعلانیتاً پخکارا، یرجون دی امید سادی تجارتا دا سے تجارت لن تبور چی نشتر پاگئی کسی سے حلاقت او نقصان. نگو رئی روڑو دا قرآن مجید لستل فائدہ ہی فائدہ دا پا دنیا ہم کی ہم او پا آخرت کی ہم. دا قرآن مجید دا فضیلت متعلق یو آیات من التوبہ، دا قرآن مجید دا فضیلت متعلق دا درس و تدریس متعلق احادیث دیر زیاد تھی. پدے معنی پا احادیث کتابوں کے مستقل بابو نے دی. یو سو احادیث یو تعداد چھے مشہور حدیث تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تاسو کی دا ٹولہ بہترین آغا کس تے چھے آغا قرآن مجید زدکی او بلتے خی. گورا خلق بہتر اچھت چھاتا ہوئی چھے بینک بیلنسی جیداد دے مال راجہ مکہ بنگلے جوڑے کرے. اللہ وی نا دا گورا نبی علیہ السلام حدیث کے نو ایک چرے دا دنیا حیثیت دا اللہ پنیز مانی دا مچ دا وزر امروے نما سقل کافر طبیعت یو گٹم نور کرے. اس یو سڑے پا جولائی کے دا مچان دیر ممڑو مچان راغن کری تاسو آگا تا اخیار وائی گا کم اقل وطوائی آن دا اخیار نہ دے، دا بہتر دے اتش دنیا راجہ مکلا. اصل اخیار آگا دے کہ قرآن مجید دی سر تعلق پل اللہ دو او قرآن مجید زدک او بلتے اوخو. ورد آمین دا خپل شیوخ استادان نمون آجو تا غد رسول اللہ نے دا سلسلہ در سلسلہ را روا دا دنیا دار خلق چی پا مدو چرچو آگئی تلی دیزمکی تا
او هغه بزرګان هم تللی دي نه دنیادار دغه یو نوم نشته دی نه څوک پیژني ته چاله تپوس وکړه وایي لکه ستا ته د خپل پلار د نیکه قبر معلوم دی چا د خپل نیکه قبر نه معلوم او امام بخاری او دا لوی لوی خلک موږ تذکرې کوو دا د څه د وجې دا د قرآن مجید د علم د وجې دویم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الماهر بالقرآن هغه سړی چې په قرآن مجید خپل مهارت پیدا کی محنت کوي دا سړی به په قیامت کې مع السفرة الکرام البررا دی به په قیامت کې هغه ملائکو سره هغه چې هغه صحائف لیکي بیا نبی علیہ السلام فرمائی والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیه وهو علیہ شاک له اجران یو سڑے قرآن مجید ہوئی او دتا تکلیفی دے پکے ننخلی دتا مشکتی نبی علیہ السلام وی اللہ با دل چیدنو ڈبل اجر ورکی خواہ بل حدیث د عمر ابن الخطاب رضی حضرت عمر سے ابن روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین اللہ جل شانہ بدی کتاب سر ډیر قومونه اوچته چې عمل پیو کی ورا په خیر القرون کې په اسلافو کې په قرآن مجید باندې عملو نو تاسو تاریخ وګورئ شپږ نیم سوه کاله په تمامه دنیا د مسلمانانو حکومت دا خو چې د علاقو خان د چنګیز خان دی دور راغې نو هغه اسلامي ریاستونه تقسیم تو نو عجم او عرب دا جدا ریاستونه شو ورته دغه وخته پورې ټول چې د مسلمانانو د طاقت دلات دي او چې کله مسلمان قرآن مجید تشاک نو بس اوس ورته ګوره دا زموږ څه حالت دی بس غیر پالیسۍ جوړی او موږ په د عالمي بین الاقوامي چې کوم اصول او قواعد دي د هغې کې موږ راټینګ یو زموږ مشران کار څوک پرې راشي هغه د دې پابند دی هغه په پای عمل کوي دا څه دا د امت مسلمه د قرآن مجید نه لرېوالی الله دې زموږ قرآن مجید عمل نصیب کی پوهه نصیب کی خدای دې په دنیا کې بیا به د ملک اسلامی ممالکو کې د قرآن مجید نظام راولي چې د قرآن مجید نظام راشي هر څه برابر شي بل حدیث کې رونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے ان الذي ليس في جوفه شیء من القرآن کالبیت الحرب بیشک آغا سڑے چھ دد پسینہ کے دد پزڑ کے دا قرآن مجید سے حصہ نشتے دے کالبیت الحرب دد مثال دا پشان دا روان کانڈر دے نو چھ روان کانڈر پروتی کا نا نو بدی کے لڑاما و مارا و پیریانا و ارز پکی خلق پکی یریگی او تک کرنگے آغا زڑا دے چھے دا قرآن مجید سی سب کی نشتے دے دا دا شیطان او دا بدو کی دو دا بیادو خیالونو دا پارا یولوی کانڈر دے سٹیم پیم دیو عملہ کولیش چا قرآن مجید ندے وے لیکن رسول اللہ مانے دا قرآن مجید وحی سلویخ کالا عمر کے شروع شو دا دے نوی جی زما عمر لوی دے اور چیز خالق کئی منگ سارا دی طالبان دی پا مدرسہ کے پوڈاگان آیو بابا دو دغه کالو دے تاسو سر کلاس کے دے تاسو سر دے آگا چیزن اویا کالو شپیتو اویا کالو دے دے علم کئی دا سگرانا خونا دا زمانک زرال تا دارنم کراچائی کی چیدنو یو ملگر ہے انہوں دا آگا دستر بندی وا نو پلار راگل او چې پلار راگا دستر بندائی کی پلار وی زبا علم کو او چې پتائی کو مخپلے ولی نکو
انو هغه هم چې نن بس هغه هر څه ته علت ورکړه او علم یې شروع کړ. چې سړی عزم وکړي کوي یې. دا څه کالم زمونږ سره دی سره چې دی نو یو ملګری فارغه شو، هغه ښه سپین ږیری مشر سړی و، د پوج نه ریټایر شوی دی که نه، هېڅ ګرانه نه ده ښه چې څوک یې کوي. نو دا دې نه وایي چې زما عمر ډېر دی، د طالبای حد نشته دی، بس وایي یې. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ القرآن وعمل فيما فيه، کوم انسان قرآن مجید ولستو او په دې معنی عمل وکړ، البس والداه تاجا یوم القیامه، د مور او پلار ته به الله یو تاج اچي، ذوءه كذو الشمس، دا تاج رڼا به دوري لکه پشان د نور د رڼا، داسې تاج به لکه دې وخت کې په دنیا کې یو باچا داسې تاج نشته دی. انو نبی علیہ السلام فرمائی چې دا خو د هغه سړي حالت دی چې په خپل سبق نه دی ویلی، زوی سبق ته ولېږه، زوی سبق وي نو پلار ته دا مقام ملاویږي. نو چې کم سړی په خپل سبق وي چې دله به الله کم مقام ورکوي، پوهېږئ؟ عالم د قرآن ته به الله څومره مقام ورکوي. نو زمونږ استاد صاحب وایي زمونږ ستاسو مثال وایي دا خو د زوړ رباب دی، د زوړ رباب نه ټنګ نه خېږي. نو که موږ خپله څه نشو کولی نو کم از کم دا خپل کشران دا قرآن مجید ته متوجه کولی شو که نه، چې دی قرآن مجید ته کېنو، دی دین ته کېنو، نو د دی د وجې الله به زمونږ په حال باندې رحم کوي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث قدسی دے چې یقول الرب تبارک وتعالی، اللہ جل شانہ فرمائی من شعله القرآن عن ذکری و مسئلتی، کم سڑے دے پا قرآن مجید مانے مشغول شي او دے زمانہ سوال نکی دعا نکی، اعطیتو افضل ما اعطى السائلین، دا دعا کون کی چې کوم څه غواړي که نه د دی نه ولا بهتر زه ورکوم. د څه د وجې دا د قرآن مجید ته چې څوک لګیا دی که نه، ټول عالم کې چې کومې دعاګانې کېږي الله به درته د هغې نه بهترې ورکوي. ٹھیک ده. وفضل کلام الله علی سائر الکلام کا فضل الله علی خلقه، او د الله د کلام فضیلت دا قرآن مجید فضیلت دا سده چې په عالم باندې څنګه د الله فضیلت دی، نو د الله د کلام دغه فضیلت دی. پوه شوئ؟ او آخری حدیث دا توام چې رسول الله فرمای اشراف امتی حملت القرآن، زما د امت د ټولو معزز او معظم خلق او لوی خلق دا حاملین د قرآن دی، دا حافظ سے، دا قاری سے، دا قرآن مجید عالم طالب، او دل چې الله کوم مقام ورکړی دی کنه دې ته هیڅ څوک نه رسي، دې ته هیڅ څوک نه رسي. نو کوئی یو سړی ګوره یو که یو سړی وزیر اعظم دی، اردو پورې وزیر اعظم دی چې څوک په کرسای ناست دی، کدی جرنیل دو پورې دی چې دی په کرسای ناست دی، کدی چیف جسټس دو پورې دی چې دی په کرسای ناست دی، یا کته کوز شوی دی چې سای وځي څوک بیا دا نه وایي چې جرنیل صاحب یې روان کوي جنازه یې ووته، بیا دا نه وایي چې چیف جسټس هغه پورې چیف جسټس دی چې څوک کته نه دی کته یا مجرم دی بیا عملی. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ الله دې زمونږ د قرآن مجید محبت نصیب کی. رونو یاد ساتئ یار قرآن مجید په قرآن مجید کې الله تعالی څه څیزونه ایښي دي، یو پکې الله د دنیا او د آخرت کامیابی دا خود ده. وګوره دا قرآن مجید نه دی، د جالب الرزق دی، د دا رزق داسې راکاږي که نه. تاسو وګورئ هغه مدارس چې په هغې کې زموږ مدرسه ده، نو دا مبالغه نه ده. ګورئ ښه زموږ مدرسه په هغې کې صرف د مطبخ خرچه
دا د 50 लाखونو اوچته ده د میاشتې دارالعلوم کراچۍ کې او هلته 500 استادان دي او زمونږ کمه تنخواه هلته د استاد 20,000 خواوشا ده 500 کسان هلته کار کوي عماله ده تاسو اندازه ولګوئ دې له په کالکولیټر سره ورکړئ چې 40 लाख د میاشتې 50 लाख 60 लाख دا د مطبخ خرچه دي نه یو سړی ماغه کار نه کوي دا څنګه راځي زموږ دا کوړی مدرسه نه ده حقانیه د هغې د مطبخ خرچه 20 लाख روپۍ ده صرف د مطبخ خرچه دا نور استادان تقاګانې او آبادۍ او څه دا ارسه زه کم ځای نه راځي هلته قرآن مجید لوستی شي او قرآن مجید جالب الرزق دی تاسو ما ته داسې سړی وښئ چې هغه د قرآن مجید عاشق او قرآن مجید لولي او د هغه په کور کې د رزق کمې سوال نه پیدا کېږي دا ښه چې چا د رزق تنګي هغه یې په خپل کور کې د قرآن مجید تلاوت ډېر شروع ماښام په دې سورې واقعه دې شروع کړي تاسو ګورئ چې الله ورته څنګه رزق ورکوي ښه الله دې زموږ ستاسو نه راضي شي دارون ورپسې فصل اوس دا خو د قرآن مجید تعریف موضوع غرض و غایت موږ تفسیر کوو د قرآن مجید تفسیر کوو اوس د تفسیر څه تعریف دی نو تعریف ګورئ تعریف کلم موږ علمی تعریف کوو زموږ طالبان موږ ته خپل استادان چې تعریف کوي موږ ته خپل استادان وایي یو لغوي تعریف دی یو اصطلاحي تعریف دی نو لغوي تعریف معنا دا ده چې هغه لفظ ته راوالی په ډکشنرای کې د دې لفظي معنا څه ده او اصطلاحي تعریف دا ده چې په عام دنیا کې د هغې تعریف کېږي د قرآن مجید د تفسیر لفظ د تفسیر دا په لغت کې علماء کرام فرمایي چې دا په لغت کې یا د فسر نه دی فسر یفسر تفسیرا یا دا د سفر نه دی سین فارا خو په مقدمه کې علامه علوسی رحمت الله علیه په دې خبره معنی چې دا تفسیر دا د سفر نه دی په دې ډېر لوی رد کړی دی دا خبره ټیک نه ده خو قاضی بیضاوی رحمت الله علیه افرمائی چې کم ټکے د هغې ففا کلمه کې او په عین کلمه کې سین او فا راشي فا یا سین راغی الټه شو نو دې کې به معنا د کلاوالي د وضاحت او د کشف او بیا مثالونه پې ډېر دي پورا مسافر ته مسافر ولې وای سفر ته سفر ولې چې د باندې حالات کولاو شي وویني دا علاقه څنګه ده څنګه نه ده مسفر سټیسکوپ پیژنې دا ډاکټران چې ته دوربین یا وخت یې چې ولګي ګوري پې نو دا چې کوم دی نو دې ته په عربی کې مسفر وایي ځکه ورته وایي و چې دا مریض ګوري نو هغې سره کشف او بیان هغه چې را دي بل ځای کې الله کتابونو ته وایي کمثل الحمار یحمل اسفارا نو کتاب تم کتاب ځکه وایي چې وضاحت راشي حدیث کې راځي اسپروا فی الفجر فانه اعظم للحجر نو وضاحت راشي نو قاضی بیضاوی وایي چې دا لفظ پکې راشي نو دې کې قلب شوی دی سفرو نو سفر نه فسر کو نو فسر یفسر تفسیرا د باب تفعیل مصدر دی او دا غي معنی دا الکشف والعیزاح ٹھیک تک ہے نا یا دې کې تا بحر محیط امام ابو حیان رحمه الله فرمائی قال ثعلب تقول فسرت الفرس عرب دا اسب د پاسه لمسه چولی کنه هغه ته لری کی هغه فسرت الفرس ما د اس سپ ملاک کو لا وکړه
نو دا تفسیر نه دی دې کې هم د قرآن مجید د الله تعالی چې کوم مراد دی نو هغه څه شي هغه ښکاره شي هغه بیان شي. بیا وروڼو د تفسیر تعریف دا څه دی؟ نو د تفسیر تعریف دی کتاب کې موږ ته چې خپل استادانو کوم ویلي دي او کوم راغونډ کړي دي ما ټول نو 15 مشهور تعریفونه دي. پای کې زه دا 3 پرېږدم کس ته پرېږدم 2 تعریفونه زه دې ځای کې وایم. یو تعریف هغه دی چې دا علامه سیوطي الاتقان کې په حواله د علامه زرکشي رحمت الله علیه په البرهان کې او دا تعریف امام اهل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله هم دا تعریف به کو د تفسیر. حضرت فرمائے التفسیر علم یعرب به فهم کتاب اللہ. تفسیر دا علم نے چې په دې کې پوه راشي په فهم د کتاب د الله تعالی المنزل علی نبی هغه کتاب چې په رسول الله باندې نازل له و بیان معانیه او د قرآن مجید معانی پاغه کې بیان شي و استخراج احکامی او د قرآن مجید نه احکام چې کوم حکمونه د دې راوځي و حکمی او حکمتونه. بیا مخکې علامه زرکشي دغه ځای کې وایي و استمداد ذلك من علم اللغه والنحو والفقه علوم ذکر کوي شپاړه چې هغه کوم دي. نو دا تعریف دا د علامه زرکشي رحمت الله علیه دی. او باباجی رحمت اللہ علیہ چې کوم تعریف کو باباجی رحمت اللہ علیہ به تعریف کو چې بیان علم یعرب به بیان مراد اللہ تعالی بقدر الطاقت البشریہ. دا علم دے پدې کې انسان ته فهم راشي د بیان د مراد د الله تعالی چې د الله تعالی مقصد او مراد دا څه شی دی. الله موږ څه مطلوب کوي بقدر الطاقت البشریہ په قدر د طاقت د سره بشری سره. ورا د چا وس بډيري اغا بډیر تفسیر کوي او د چا وس بلګي هغه بلګ تفسیر کوي. د صحابه کرامو نه تاسو چرته د صحابه کرامو تفسیر لیدل نه؟ صحابه کرامو تفسیر لیکلو صحابو نه تفسیر نه راغله. او دا هر چی تنویر المقباس ته تفسیر ابن عباس ته یو جلد کې لیدلم ده ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تفسیر. نو د دې متعلق شیخ الاسلام سے علوم القرآن کی لیکلی دي چې د دې سند برابر نه دی. علا کل حال د صحابو نه تفسیر ځکه نه راغلی چې د صحابو په سینه کې د قرآن مجید کوم علم هغه ته پاڼې نه برابر دي. ایله الله د قرآن داسې علم ورکړ. امت کې رسول الله خلق راغلي دي چې هغه تفاسیر لیکلي دي د زموږ د جماعت د دیوال چې ټول ډک یو تفسیر د 1000 جلد کې دی یو کې سل جلد صرف په سورې فاتحه باندې. خود دې حواله پسې ز ګرځیدم. الله دې جزای خیر ورکړي په یتیمۃ البیان لمشکلات القرآن. مشکلات القرآن رشان ورشا کشمیر رحمت الله علیه کتاب دے او دې د پاره مقدمه لیکلې ده حضرت مولانا یوسف بنوری رحمه الله. دا غینم د یتیمۃ البیان لمشکلات القرآن پاغه کې حضرت دار اغست دي چې مثل تفسیر العلائی دا ولدان سره ساتي دا هم پکار شي. تفسیر العلائی الذي الفه العلامه الشيخ ابو عبد الله ابن عبد الرحمن البخاري الحنفي الملقب بالعلا في طبقه شيوخ صاحب الهدايه. دا تفسیر علائی چې چالي کله دا حنفي دي او دا د صاحب د هدايه استاد دي
په 546 هجری کې وفات شوی دی او د تفسیر دی دا په 1000 جلدو کې دی وقد اشتمل تفسیر البسمله الله اکبر فاتحانہ صرف بسم الله الرحمن الرحیم معنی علی 100 مجلد زحل په بسم الله سل جلد نکلی طاقت بشری دی بیا بنوری صاحب دغه ځای کې لیکلی یتیمۃ البیان کې چې بل تفسیر دی خدائق و ذات باجہ دا تفسیر 500 جلد باندې مشتمل دی نو داغه بقدر طاقت البشریه دی وایدای سکوئی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر راوالی یقینو کلا کہ منگل ولی کو پورا پہ پوئی بس دا خلق اللہ دا سے علم ورکڑ نو دا بقدر طاقت البشریہ پس دا ہر انسان چی سمر طاقت تے انو آغا عمر لکی تفسیر الرحمن وی وَلِكُلِّ حرف من القرآن سر فوق جبل قاب او بلزائی وی لِكُلِّ حرف من القرآن 60,000 معان فما بقي من فهم اکثر وی دا قرآن مجید دا یو حرف شپیت زرمانی سورہ د یو حرف شپیته زره معنی دي موږ له پکې په اللهم یوم نراج کله قرآن دا او فارسای کې وای بسیار خود اندری نحاک و سیمتن شایان نو غروس بزے ازجو یا خدا وای چرب ابدس خم و جام ساکی بما جز غم نماندہ ہے چبا کی وی منگ دا خودتش غمونا پاتی شو آدھا کم خلق سر چی علمونا وخو قتل آڑا اغیزان سر علم اوڑا آپ سینوں کے اوڑا خوا علم دا اوز ظاہری دل سرنا دیرا شو خوا علمیت اخو آغا خلق سر جوہروال اخو آغا خلق سر گنی اسباب جو سمرا اوس ډیر دي مخکې وجتا د یو سیده والا کته ځان له بدل لچو او چې څوک باندې نت باندې پوي کنه حدیث ورکا د تفسیر عبارت ورکا ټک سره د تر او باسي نو اسباب اوس ډیر دي کدا اسباب په هغه زمانه کې وي چې هغه خلق به د علم کم هروج ته رسیدل علا کل حال ورونه دا تفسیر 15 تعریفونه دي ښا ٹھیک شو بیا ورونه د تفسیر موضوع زده د تفسیر موضوع کلام الله د الله جل شانه کلام الذي هو منبع كل حکمه ومعدن كل فضیله چې هغه د هر حکمت د هغې دپاره منبع ده او د هر فضیلت دپاره معدن او کان دی د قرآن د تفسیر غرض و غایت څه دی نو غټ غرض و غایت دا دی چې الاطلاع علی مراد الله تعالی چې الله جل شانه سوی د الله جل شانه په مراد باندې من خبردار شو او اصلاح العلم والعمل تفسیر سره په قرآن مجید سره به زموږ د علم او د عمل اصلاح شي او تحصیل د سعادت الدارین دی علامہ عبدالحق حقانی رحمت اللہ علیہ په مقدمه د تفسیر کې وایي چې ان عرضه فهم معانی القرآن و مطالبه وي چې د قرآن مجید د تفسیر غرض د قرآن مجید معانی او مطالب زده کول دي زموږ استاد صاحب حضرت ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اغی بدان نصیحت کو طالبان دے دا مولانا عبدالحق تفسیر حقانی کا مولانا عبدالحق حقانی رحمت اللہ علیہ دے دا دی تفسیر حقانی مقدمہ وی دا دی طالبان طولو گوری دا مقدمہ ڈاکٹر سے بھائی دا سرو ضرور لکھولو دا قابل ہے
دا دومره قیمتي مقدمه چې په هغې کې کوم هغه بحث کړی دی او دا علوم القرآن دا مباحث را جمع کړي دي نو هغه ډېره مفیده ده. بیا وروڼو څه حاجت دی چې موږ تفسیر وو؟ الحاجت الى علم التفسیر دا ولې دی؟ نو روح المعانی کې علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ اما بیان الحاجت الیہ فلأن فهم القرآن العظیم المشتمل على احکام الشرعیت التي هي مدار السعادة الابدیہ هو العروة الوثقى. وإذا تفسیر د لستو تفسیر من سکو چې د قرآن مجید فهم دا په تفسیر باندې موقوف دی او احکام دا په قرآن مجید باندې موقوف دي. نو چې موږ تفسیر وو نو موږ به هله په احکامو باندې پوه شو. بغیر د تفسیر د ویلو نه موږ په احکامو نه پوهېږو. او ولې؟ وایي صحابه کرام ډېر لوی خلک وو، عربو، ژبه عرب وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې پاتې کېدل. باطن بالکل صفاو خو سره د هغې نه د قرآن مجید فهم کې بعضې ټیم به د هغې نه پوهېدل چې څوک ورته رسول الله د هغې وضاحت او تفسیر نو کړی. او د هغې آسان مثال چې دا نو دا آیات حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، دا آیات چې کله راغی نو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ د به داسې چل کو چې د به ځان سره د بالغ د لاندې د دې آیات مطلب دا دی چې تاسو روژه نیسئ، پیشمنې کوئ، هغه پورې خوراک کوئ څو پورې چې تور تار او سپین تار په دې کې جداوالی نه راغلی. نو د به ځان سره د خپل بالغ د لاندې 2 تاره ایښي. عدی بن حاتم د حاتم تایي زوی و، مشهور صحابي دی. 2 تاره به یې کړ نو هغې ته به یې کتل چې څو پورې به دته دا پته نه لګي چې دا تور د سپین دی نو خوراک به یې کو. یو ځل دا خبره د 2 جهان سردار ته وکړه. نبی علیہ السلام ورته عادي ستا بالغ ډېر لوی دی، ستا بالغ ډېر لوی دی چې د اسمان افقونه د خپل لاندې راوستي دي. بیا د رسول الله وی چې د الله بنده د دې تور تار او د سپین تار نه مراد دا تارونه نه دي، د دې تارونه مراد د اسمان د افق تارونه دي چې د پښمنی وخت کې تیاری نو تیارو نه پس هغه اسمان په کنارو تیاره ختم شي، رڼا راشي. نو دا سره د دې چې دومره لوی خلکو بیا هم چې نو قرآن مجید فهم چې دی نو هغې دپاره د تفسیر ضرورت راته. بیا د علم تفسیر چې کوم فضیلت دی نو په هغې کې یو فضیلت خو په اعتبار د موضوع دی، د هر علم فضیلت دا د هغې په موضوع باندې وي. نو د علم تفسیر موضوع دا د الله کلام دی نو لازمه خبر فضیلت اوچت دی. امام ابو مسلم اصفهانی رحمت اللہ علیہ وی فضیلت د تفسیر دا د 3 وجو نه دی. یو دا هغې نه دا دی چې موضوع قرآن دی، دویم د دې د وجې نه چې د دې د غرض دا چې دی نو سعادت د دارینو دی، او دریم چې تفسیر ته حد درجې حاجت دی. د دنیا او د آخرت کمال دا موقوف دی په سره په شریعت سره، او د شریعت پوه دا موقوف ده د الله په کتاب سره. دغه وجه ده چې الله د ټول نه لومبی مفسر په انسانانو کې دا نبی علیہ السلام وګرځو. الله نبی علیہ السلام ته فرمای سورہ النحل آیات نمبر 44 وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلهم یتفکرون. پیغمبرا ما پتا باندې قرآن مجید نازل کو تب اسکے لتبین للناس، تب واضح بیان کے د دې خلقو ته نه چې ګوره د رسول الله یو ډیوټي، رسول الله یو کاری،
اول مفسر تفسیر کوونکې دا چې دنو رسول الله او نبی علیہ السلام د مفسر د پاره د فضیلت د پاره دا یو خبره هم کافی ده چې نبی علیہ السلام خپل د ترزوی حضرت عبداللہ ابن عباس سے دعا کی کہ اللہم علمہ الکتاب اللہم علم التاویل خدایا دی ابن عباس سے دا قرآن مجید علم ورکے اور دا رسول اللہ دعا وا کہ عبداللہ ابن مسعود سے وہی نعمت ترجمان القرآن ابن عباس سے دا قرآن مجید دیر لوی مفسر دکھا نو دا تفسیر شو دې سره یو دوه لفظونه نور استعمالیږي خلق په اوږد باس کوي په لنډو الفاظو کې یو لفظ دی هغې ته تعویل وایي او یو لفظ دی هغې ته تحریف وایي دا د تفسیر سره یو ځای په کتابونو کې راځي نو تعویل او تفسیر او تحریف دی درې واړو کې فرق دی تفسیر غوشو تعویل داره چې معنا د لفظ معنا د خپل ظاهر نه واړې غیر ظاهر تا خو چې الله او د الله د رسول د مرضا خلاف نه وي لکه آسان مثال ید الله فوق ایدیهم اوس ید دا خو لاس ته وي استاد دې ظاهری معنی واړولا ته دې ته ید تلاس نه وای مفسرین د دې معنی خبر دا ده باس نور ځان لده قدرت کی اوس دا قدرت معنی یو کړه خدا د الله او د رسول الله د مرضا خلاف نه ده او تحریف دې ته وای چې صرف د کلام دی غیر د معنا تا خدا سے غیر د معنا تا چې هغه د الله او د الله د رسول د مرضا خلاف دا تحریف ته بیا ورونو تفسیر چې قرآن مجید کې کو د قرآن مجید د تفسیر د پاره مؤاخذ دا شپږ دي سو دا په دا د زوګ زوګه پورې کار دی علامه بونی رحمت الله علیه دا علامه بونی دا موږ دا کتابو دا علامه بونی دی کنه چې صابیه کې وو تبیان نو هغه تبیان کې هغه قسمونه بل شانتی لیکي شاه ولی الله سے بل شانتی لیکي خدا د زوګه پورې کار دی انو عام طور سوق وی تفسیر بالمعصور بالرائے بیا هغه قسمونه کوي او ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله نه چې موږ څنګه اوریدلو هغه دا او سابق سے دعوت برکات هم دا کسې کوي چړمبه چې کوم دی نو هغه تفسیر القرآن بالقرآن دی قرآن مجید کی یو آیات راغې او ته د هغې په مطلب باندې نه پوهېږې ته د هغې تفسیر کې نو د ټولو نه ړومبې تفسیر به څوک کوي د هغې آیات وضاحت به قرآن مجید کوي رومی وایي معنی قرآن ز قرآن پرس بست معنی قرآن ز قرآن فرس بست از ذیک سے آتش زدس اندر حوث وی معنی دا قرآن دا با دا قرآن نا تپوس کے او قد اغذائی نشنو اس کا سے آتش زدس اندر حوث یا دا دس کس نا تپوس کا چاگه دا دن نا پزان مانے اور لگولے دے زانے پا دی علم کی کافیا کر دے محنت کر دے اغبتا تا دی معنی ہوگا نو تفسیر القرآن دا قرآن مجید معنی جی دا قرآن مجید نا کنو دا دو قسم دے یو متصلن دے جی دا قرآن مجید آیات سرا چخ التجدنو اغا وضاحت راشی او یو منفصل دے جی جدا دے دا متصل مثال دا ما چاہتا ہوئی حتی یتبین لکم الحیط الابید من الحیط ابید و خیط اسود جی جدا شی نو دغه ځای کې دا یو لفظ من الفجر دا جدا نازل شوی دی او دا من الفجر دا بیان او تفسیر دی د دې شاته د پاره
او دویم چې دی دا چې دی منفصلن دی د منفصل مثال د څلورمه سپاره کې به راشي چې هلته الله تعالی د واللذان یاتیان منکم نو دغه آیات کې الله وی او یجعل الله لهن سبیلا هغه ښځه چې هغې بدکاري کړې ده په هغې بدکاري ثابته وي نو دا بنده کوي په کمره کې او یجعل الله لهن سبیلا یا به وګرځي الله دې دپاره لاره یو حکم به له را نازل کړي نو چې دا آیات راغې الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده بدکار ښځه او بدکار سړی هر یو د دوی نه سل دورو وی انو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی خذوا عني قد جعل الله لهن سبیلا والی زمانه حکم الله دا غي د پاره حکم راولېږه نو دا تفسیر القرآن بالقرآن دی او د دې دا دوه قسمه شو منفصل او متصل دویم چې دی دا تفسیر القرآن بالحدیث دی د قرآن مجید یو آیات د هغه تشریح معتبر ټول لړومبی چې هغه رسول الله کړي ما ته وی چې الله نبی علیه السلام ته وی لتبین للناس انو لکه نبی علیہ السلام یو آیات کې راځي چې قرآن مجید آیات ته چې الذین آمنو چې ایمان راوړی دی سورہ نساء آیات نمبر 105 لکھا الذین کسان نا الذین آمنو دا سورہ انعام آیات نمبر چې دی انو 82 دی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم هغه کسان چې هغه ایمان راوړی دی او نه د خلق کړي خپل ایمان په ظلم سره اولئک لهم الامن وهم مهتدون دای په هدایت دي نو صحابه ویریدل چې موږ څوک داسې دي چې هغه نه معمولی ظلم نی شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې نه د ظلم نه مراد شرک دی ظلم نہ مراد شرک دے او په تائید کې نبی علیہ السلام چې ان الشرک لظلم عظیم شرک دا ډېر ظلم دی ٹھیک تا دارنګي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبی علیہ السلام فرمائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعد کتاب اللہ او دا اللہ دا کتاب دا پس کتاب نشتے دے ولا امت بعدکم او ستاسو نا پس بل امت نشتے دے دریم جدرونو تفسیر القرآن دے بی اقوال الصحابہ اصل کے صحابہ دا اغا خلق تے چی دی دا قرآن مجید نزول دا پخپل لیدل دے دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صحبت کے پاتی شوی دی دی تا ہر آیات محل وقت ضائع معلوم دے لہذا دی تا دیو آیات نا استدلال کئی دی دیو آیات نا تفسیر کئی نو دا با منلشی او دی دا تفسیر علماء وی دی دا پارا حکم دا معصور دے او قال الحسامی حسامی کی وی ولفضل اصابت فی نفس الرائے بمشاہدت الاحوال والتنزیل ومعرفت اسباب متابعت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نٹولنا اچت تاچدن صحابہ تفسیر دے او صحابہ کہ بیا چدن دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا نور صحابہ او دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب کتاب التفسیر کی کم تفسیر کئی نو دا زیاد تر دا امام مجاہد پر روایت معنی کئی او دا مضبوط سند سرے نو دا صحابہ و تفسیر نور موجود دا دیر ملاوی کے حادث و کتابوں کے راغلی دی نو دا دیل حکم دا معصور دے خواہ سالورم تفسیر القرآن بی اقوال التابعین دا صحابہ و جکم شاگردان دی
هغه چې د قرآن مجید کم تفسیر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم د ټول اوچته زمانہ او دا زمانہ چې زم پکې زما صحابه دي بیا هغه سره چې کوم لګیدل بیا چې هغه سره کوم لګیدل نو دا د تابعین دي او پینځم چې کوم دی د تابعین نه چراکت شي نو بیا تفسیر القرآن باقوال المفسرین دی د مفسرینو ټول مفسرین په دې کې بیا یو شان دي خو بیا فوز الکبیر کې امام شاه ولی الله دهلوی رحمه الله هغه د مفسرینو هغه طبقات او اقسام لیکلي دي ورونو بعض مفسرین هغه دي چې هغه د قرآن مجید تفسیر کوي نو هغه ډېر احادیث راړي ډېر احادیث راړي دا هغه مفسرین دي چې د دوی مزاج د محدثینو دا محدثین دي لکه علامه ابن جریر طبری رحمت الله علیه علامه ابن کثیر رحمت الله علیه تاسو چې وګورئ نو په دې کې احادیث ډېر ملاویږي دویم رونو دویم حضرات هغه دي چې هغه په خپل تفسیر کې چې دنو د آیاتونو صفات اسماء د هغې تعویل کوي یعنی علم کلام باندې ډېر لګیایي لکه امام رازی رحمت الله علیه جار الله زمخشری رحمت الله علیه په کشاف کې دریم رونو د هغه مفسرین دي چې دی په قرآن مجید په تفسیر کې فقهي احکام لیکي او اجتهادات هغه ذکر کوي او دا طریقه د فقها او د اصولینو ده لکه احکام القرآن قاضی یحیی ابن اکشم مولا جیون رحمت الله علیه او د ټولو تفسیر کړی دی خو دا تفسیر دی کې احکام ډېر ذکر دي څلورم بعض علما دي چې هغوی تفسیر کوي د اعراب القرآن په اعتبار باندې ترکیب کوي اعراب ذکر کوي لغت ذکر کوي لکه امام رازی رحمت الله علیه او اعراب القرآن دا د نحاتو کار دی پنځم ډله دا هغه ډله ده چې هغوی نکاد معانی بیان ذکر کوي لکه امام رازی او عبدالقادر جرجانی رحمت الله علیه بعض حضرات هغوی قرائت معصوره ده د قاریانو مفسرین چې کوم قرائت طرف ته متوجی وي نو هغوی په قرائت راړي او بعض علم سلوک علم الحقائق ذکر کوي دا د صوفیو حضراتو کار دی علا کل حال تفسیر یو لوی میدان دی دا نه ده چې ته یو سړی واورې او بس ته چې کل دنیا همدا ده نه 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 یو په یو منهج لګیایي بل په بل منهج لګیایي بل په بل منهج لګیایي او چې سړی تفسیر کوي ما ته یو ځل یو مشر متعلق چا ووایي چې هغه باباجي رحمت الله علیه سره 10 کاله دوره کړې وه هغه وایي چې ما یو کال دوره وکړه یو ځل ما نقطې ولیکلې وایي ما چې به دا ما لپاره کاپي ده بیا به ضرورت نه وایي چې بل کال رالم نو نورې نقطې وي چې بل کال رالم بیا نورې نقطې وي نو هر کال به منهج بدل او چې الله موږ تاسو له توفیق راکړي بیا د تفسیر درس کوو یو خو ځان سره خپله نسخه پکار خپله نسخه او تاسو لږ صبر وکئ که الله قبولیت راکړه تاسو طالبان وروڼو له نو ما د سابق صاحب دی تفسیر د نکات القرآن برابر کړی دی او تقریبا کیدای شي د هفته نیمه کې چاپ راشي تاسو ځان له ګورئ الیمه تاسو له به زه انشاءالله هغه نسخې د هغې نه درکړم خو په کار ځان له دی چې دا نسخه وي نو هر کال سړی ورسره بل بل تفسیر ګوري نو چې هغه یو تفسیر د ستاسو خوښ شي نو هغې هغه اشاره ولیکه ځان ته په حوالې سره چې بیا کله کله سړي نه هېري چې دا د کوم تفسیر دی حواله نه ملاویږي خو هر کال نوی منهج پکار دی د مفسرینو په دې یتیمة البیان کې شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي مولانا بنوري صاحب د انور شاه صاحب نه نقل کړی دی هغه ټایم وایي چې 2 لاکھ تفاسیر لیکلي شوي دي په قرآن مجید باندې سوره دا د انور شاه صاحب د خبره کوي اوس به مې سوره لیکلي شوي
بس د قرآن مجید خدمت دی. بیا ورونو د تفسیر شپږم قسم او بدې لږ ځان پوه کوي، دا ډېر ضروري دی، دا ډېر ضروري دی. دې ته وایي تفسیر القرآن بالاعتبار والتاویل. او د مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه چې کوم د تفسیر طرز دی هغه دا دی. تاسو چرته که د لاهوري رحمت الله علیه تفسیر وګورئ که نه، قرآن عزیز چا کتلی دوره غونتی دی، یو جلد کې بس ساده لفظي ترجمه لیکلې ده لاندې، او د نقطو شاته چې کوم دی داسې معمولی غونتی یو ټکی نیم اشاره ورسره لیکلی شي. نو سړی دغه شي بس یاره یو وړوکی غونتی تفسیر دی، وړه غونتی نقطه ده، خو په دې باندې سړی نه پوهېږي. حتی ډاکټر شیر علي شاه صاحب د لاهوري رحمت الله علیه دروس لیکلي د زبدة القرآن په نوم باندې. زبدة القرآن جب سړی مطالعه کی اوسو پورې د ډاکټر صاحب یا د لاهوري صاحب د طرز د دې هغې لاهوري صاحب شاګردانو چانې سبق نی ویلی که نه، نو بیا په هغې باندې هم نه پوهېږي. ما خپله زبدة القرآن 3-4 ځله کتلی خو بس اخذ ته نه کېدو. خو چې کله ډاکټر صاحب ته کېناستو، ډاکټر صاحب نه یو ورځ سبق وي، نو ټول کتاب باندې پوه شو، ولې هغه په طرز یې پوه شو چې ته وایي. نو اعتبار و تعویل د هغې مطلب دا دی، لکه حضرت صاحب وایي ډاکټر صاحب داسې وي فرمایل، مثلا یو مفسر دی هغه د علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، استاد یې دقه مثال ورکړو، تفسیر کوي. نو د په تفسیر په سر کې د ابرهه کیسه ذکر کړه چې دغه رنګې ابرهه راغلی او هغه چې دنه په خانه کعبه باندې حمله کوله، الله جل شانه چې دنو مرغۍ راولېږلې او هغه یې نیست نابود کړل، خو دا شان نزول وایي. بیا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل دغه لفظي معنا وکړي، هغې سره چې کومې خبرې هغه سره هم وکړي، لغت ادب د هر څه وایي. حضرت وایي اوس هم د تفسیر حق پورا ادا نه شو. د تفسیر بالاعتبار و تعویل معنا دا ده چې تا دا کیسه وکړه، تا دا رکوع وي، تا دا آیات وي، د دې نه تا ځان د پاره سره وباسل. قصة اولین نصیحت للآخرین، دا د قرآن مجید کی جو اللہ تعالی کم واقعات ذکر کئی، نو ته سوای دا قرآن مجید علیاذ باللہ دا کسو کتاب دے؟ قرآن مجید حاشا مولانا رومی وی حاشا للہ ہی حکایت نیست بھی، اللہ پاک تے دے رہا گور کسی نہیں دی، خدا واقع کسا صلح ذکر کئی. فاعتبروا یا اولی الابصار، چې د دې نه موږ ځان دپاره عبرت والو. نو چې سوره فیل وایي نو چې بالاعتبار والتعویل ته ترجمه کې، نو سوره فیل ته چې پوره وګورې نو د دې نه به یو مقصودي مضمون راوځي، او هغه دا دی چې توهین د شعائر الله موجب ذلت است. د سوره فیل پیغام دا دی چې چا د شعائر الله توهینو که خدای به دغه انسان ذلیله کوي، رسوا کوي به. وګورئ ابرهه ته د الله د کور توهین کو خدای څنګه ذلیله کو، او د ابرهه نه رستم راځي دنیا ته خدای ونه کوله. مشرف لاس به داسې کو، وایي زه به داسې ځای نه هیټ کم، دواړه لاسونه به داسې خوځول. نن راشه د مشرف وجود ریزیږي، اواسو کې جهاد کول چې دی به زه هیټ کم، هغوی په ټوله دنیا کې نوم پیدا کړه، هغوی 40-50 ملکونو له شکست ورکړه. دا الله ښیي چې چا ګوره هغه د اسلام آباد مدرسه کې ظلم وکړو، شعائر الله او د هغې توهین یې وکړو، یا د مل جرنیلو یا د مل طاقتور صدرو، یا څوک ملک ته نه پرېږدي، ځان له وجود ریځي. نور ذلت بسیط شو انسان خپل کور کلي ته هم څوک نه پرېږدي.
او تاسو وګورئ کم خلک په خپله معاشره کې وګورئ هغه یو نو علماء پسې به ډېر بد رد وي ولې عباد الله اذا رؤوا ذکر الله دا علماء دا د هم شاعرو نه دي زه ته په شاعري لږ وضاحت کوم هغه یو نو علماء پسې به ډېرې مشرانو اسلافو پسې به خبرې کولې نو چې د مرګ اخیری وخت راغی نو د معدې نه به ګندګي غل به راوتله په خوله به یې راتلل چا ورته وي دا څه دي هغه وي دا څه دي دا ولې راځي طبیب ته وایي بل ورسره ناستو وایي دا ستا هغه غلخوري ده چې تا به مخکې په ژوند کوله د مر په د هغې اثر اوس راغی چې ته به اسلافو پسې لګیا وې نو رونو دا علما دا اولیاء الله دا شاعر شاعر الله دا شاعر د شاعري جمع د شاعري علامت ته وایي ګوره د دې وردای ته وایي د دې هر چا خپلې خپلې وردای دي که نه د نیوي ځان له وردي ده د ایرپورټ ځان له ده د پولیس ځان له ده د ټریفک ته چې وګورې ته دا ټریفک واله دي ته چې وګورې دا آرمي ده ته چې وګورې دا نیوي ده د هغوی د ټوپو د ارزه نه پته لګي دا علامتونه دي نو هر هغه څیز چې هغه د الله په دین باندې نه خده دا شاعر الله دي علما دا شاعر الله دي عباد الله دا الله بندگان اذا رؤوا ذکر الله دا الله نیکان بندگان هغه خلق دي او چې تو ورته وګورې تا ته الله را یاد شي چې زموږ د دې اکابرو دې مخونو ته وګورې د دې مجلس کې کښېنې انسان ته خدای را یاد شي علما لیکي هم د خدایي انسان علامت دا لیکي چې ته کوم انسان په مجلس کې ته کښېناستې او ستا خدای سره مینه پکې سیوا کېږي د دین رغبت د موز او دس د قرآن رغبت ستا سیوا کېږي او ته پوه شه چې دا خدایي بنده دی او که نه ته د یو انسان په مجلس کې کښېنې او تا په مزاج کې دنیاداری نور آخوا دیخوا خبر راځي نو پوه شه دا خدایي بنده نه دی نو عباد الله نو توحید د شاعر الله توحید اصول شاه ولی الله رحمت الله علیه فوز الکبیر کې وی اول سلور دي کتاب الله رسول الله الصلاة او بیت الله بیا د علماء دا نور سیدونه دا د هغې فروع دي دام چې دنو په څه کې راځي په شاعر الله کې راځي نورونو د شاعر الله توهین مه کوئ هیج مولانا رومی وی هیج کو میرا خدا رسوا نہ کر تا دل صاحب دل نامت بدر یو کوم اللہ نہ تباہ کئی غگوت نہ کئی پوچھ کل دا اللہ اولیاء چیڑی دا اللہ دوستان چیڑی من آذ لی ولیا فقد آذنته بالحرب چاچے زما یو ولی چیڑو زمان نیک بندیان تنگل اللہ وی دے ماتا آواز را کئی چی خدای زتا سر جنگ کوم نو دے شاعر اللہ توحید رونو ورہ دا جماعتون دا شاعر اللہ دی دا اللہ کورونا دا جماعت عظمت پکار دے نن ورہ مخ کے وچے انگریزان نے انگریزان کاپیران بویدل تو او آغای بس ڈلکی ملکی غگول نسی جماعت خواتا برالل آنو دیر لری نبی اغار ساز مازو درو نن مسلمان د جماعت پا چنا پادی کیگی دیخوا بانگ ویلے شی دیخوا خانہ آغای گانے بجانے لگولی دیخوا باغای ڈلکی لگولی دا شاعر اللہ توہین نہ کئی دی قوم سرب اللہ سکئی دی بیا دا خیر دا تمی دی اللہ تعالیٰ دی من پوہ کی خواہ نو دا تفسیر القرآن بالاعتبار والتعویل اوم قسم تفسیر رونو دی تویلی تفسیر القرآن بالرائے چی پخپل رائے مانے لگیا دے
اسه رائے دا د اجتهاد د پارم استعمالیږي، خدا د اجتهاد والا غرائے نه ده. یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لا بل صحابی راغے تپوس تے کئی دغا آیاتونه چې راځي و اب متاعا لکم ولانعامکم دا عزت وي ابوبکر صدیق شیتا هغه معنا مطلب دا غټه نو رسول الله علیه نو اوریدل. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل ای ارض تکلنی و ای سماء تظلنی لو قلت فی کتاب اللہ ما لیس لی بحق. کم ازمک و ما برداشت کی، کم ازمک و ما لظائرہ کی، کم اسمان با ما مانی سوریو کی، یعنی زب سنگ بچ پاتشم. لو قلتو کچر ما ہوئی کما دا سے خبر اوکڑا چیزا خبر اوکم او آغا خبرہ آغا ما دا پارا جائز نوی مال دا اللہ پا کتاب کی یو مضمون معلوم نی او غاغا اوام نوالا بس زب سنگا پا مقدس بکا پاتشم بچ. رونو تفسیر بالرائے دا زان نا یو سڑے بس پل مزاج کی یو خبر راجی دا قرآن مجید تفسیر کئی دید وجہ اسلاف و کابر و بداکار کو چھ اغیبا چھ دن ازان تا میں مخیطا نسخی خی و دا غیب بنیاد مانے بلگیا و نفسانیت دور چراشی کنا تا ہر چیز خب پہلو میں بد پہلو میں الحمدللہ علم عام شو تو قرآن مجید تفسیر ترجمے عام شو د دې ډېر فواید دي خو بل غاړې ته بعضې نقصانات هم ډېر دي. وایي هغه اسانو لی نالونه ول نه چیندو خو خپې اوچتې کړي موږ ته هم نالونه ووایي. نو دوره تفسیر کول د تفسیر درس کول دا ډېر ګران کار دی، دور اسان هم نه دی. خو لکه بعضې دی بیا دا ډېر لوی کشرانی جنکائی یو دورہ تفسیرو کی دورہ علمیت اپوی وزرہ قوی منگم دورہ تفسیر پڑھاو و تاسو یقینو کئی زبا غزائن راش ما غیتا نخی کریمات معلومی زبا تاو تاو ہم دیدے ساڑے غلطی گی کل کل دا سے راشی یو آیات بتوائے انو ساڑے پا کی بنشی پا لفظی ترجمہ کی بنشی دا اگر ٹکی یو ٹکی معنی بدل سی یو ٹکی معنی بدل سی وہ تجھے آیات جوڑے اگر نہیں جوڑی وہ دش پاڑا سمیں سی پارا کے اوزائے دے وہ ما سر سو پیری پا دورا تفسیر کی چیز گورا دا زمان سر دا جلالین با تقریباً زمان چی دا اتم کال بدوام اتم کال بی جلالین وا وہ دا چی دنو اتا لسم کال لکہ ساڑے دورا تفسیر میں خو بس میں پانی شی کنا اسم دیر زائیو نرازی ساڑے پاکی ان خلی او زمان آگا دا کہ بیادا ترزی ما سر چی کلم دا جزائر آگا زمان پاگی زمان مل گو رتا زمان پاگی مانے دا گوگا زمان کی آیات دق سیو ما زائیزا پریک دو دا رازی دیر زائیو نا دا سے رازی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت تے جری علی الفتوہ جری علی النار بھی قرآن مجید صرف یاد جری علی الفتوہ تعالی و سڑے راگے و تانا سوال کئی و تعالی جواب نرازی زمان خلق دیر وی دا بوتا نوائی چا مالا نرازی بیا بغیستا علمیت نمانی ندی مانی کنا و تعالی ندر دی و تعالی غلط جواب ورکو ناغوی جی امام مالک سے وی جری علی الفتوہ ادا حدیث تے جری علی الفتوہ جری علی النار دے دا زمان شیخ الاسلام سے دا دا تخصص دا کتابی چکم آداب لگلی دی پسر کے احادیثو کی دا حدیث راوڑے دے اسا والانا رہی رہا دا پاگی کی اجتماع ویلے دے زکات نو ڈائریکٹ دا نه ده چې تعالی نه درځي نو هغه څه کوي هغه ير کزو سوام چې دا مال نه راځي نو دای په چې دا څنګه نو ودی وای کنه امام مالک رحمت الله علیه نه په یو مجلس کې سوالونه وشو 40 سوالونه ته وکړل په 40 سوالونو کې 35 جوابونه هغه لادری مال نه راځي
مال نه راځي مال نه راځي مال نه راځي مال نه راځي د پنځو جوابونه یې ورکړل چا ورته ته څنګه دومره لوی امام هغه ورته وی ما کله ویلي چې زما جهالت زما د علم نه چې د نو کم دی علم ډیر دی زما جهالت ډیر دی او علم زما کم دی علم خو دریا دی ما خو پکې دور حاصل کړی دا دور خو ما نه پاتې دی پوهېږئ په دې خبره باندې نو بیا خلک تفسیر بالرای کوي چې نه پوهېږي بس ځان نه مازغه ولګئ د الله په کتاب کې داسې وینا نه ده پکار دا ډېره لویه خطرناکه خبره ده او الله تعالی دې موږ د دې نه وساتي موږ چې دا ټول تفسیر کوو الله دې موږ له دا توفیق راکړي چې زموږ په خوله باندې هغه ترجمه راشي هغه ترجمه راشي چې کومه ترجمه ده د الله د رضا موافق چې کوم الله ته خوښه وي خدای دې زموږ په خولو باندې هغه معنا او ترجمه راولي چې کوم الله ته محبوبه وي نو الله ته ما غواړو او خپل د وس مطابق محنت او کوشش به هم کوو بیا رونو اخیری خبره بس نه کېږي دا شروع د مفسر دی خو بس ټیم ختم دی پرېږده صدق الله العظیم دعا وکړئ الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين کریم خدای ته زموږ د ټول نه راضي شي الله زموږ په حال روان رحم وکړي خدای تقصیرات معاف کړي الله زموږ کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا نصیب کړي الله موږ ټول ته خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکړي الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل شفاعت نصیب کړي نبی علیہ السلام د مبارک کلاسم د خوځ کوثر نصیب کړي الله زموږ د درس دا څومره شرکا دي الله ټول د دنیا او آخرت خوشاله ورکړي الله دا څومره طالبان دي خدای دې عالمان عاملان مخلصان کې الله دې د خپل دین خادمان کې دا څومره علما دي مولانا اسامه سے وغیرہ الله دې نه د دین کار والے الله تعالی دې استقامت نصیب کې الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز ولري الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ته ګناهونه معاف کړي الله موږ ته خپل قربت او خپل معرفت راکړي او بل چې دنو دعا وکړي حضرت شیخ صاحب ته دا د دې زمانه غوث او قطب د ډېر لوی شخصیت ته مولانا عبدالمالک صاحب الله دې عمر کې برکت واچي الله دې عافیت صحت او د برکت ژوند نصیب کړي کوم ملګري طالبان کوشش وکړي ماښام دلته نږدې مکاخیلو کې مجلس ذکري د استاد ای تعذیری وکړي دا لوی غنیمت ته او سحر سبا چې کوم دی د جمعې مز هلته چې دی نو په هاشم آباد کې مرکزي نوې خانقاه چې جوړه شوې ده نو هلته استاد د جمعې مز نه پس چې دی نو مجلس ذکر دا ټول هلته مجلس کوي نو کوشش وکړي هغې کې شرکت وکړي الله تعالی د استاد په عمر کې برکت واچي د هغې د فیض نه دی الله زموږ د ټولو لوی حصه نصیب کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا رب